सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है, सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग। دا ملګری وایي مونږه په تبلیغ کې درې تسبیحات مونږ ته ښودلي دي. درېیمه کلمه سبحان الله والحمد لله ولا اله، استغفار او درود شریف. اوس ما دلته به بیعت به کړی ځکه دا یو ته نور نه لیکلي. د وظیفې پوره کولو نه پس دا تسبیحات کولی شم که نه. اصول دا دي چې دغه په حقیقت کې د سلسلې نقشبندیې لسانی اذکار په دې سلسله نقشبندیه باندې تاسو ټول ملګري نه پوهېږي، علما پرې پوهېږي. سلسله نقشبندیه هغې کې زیات وظایف چې کوم دي قلبي دي، اذکار قلبي دي. دا لطیفه قلب ده او دا لطیفه روح ده او دا لطیفه خفي ده، دا لطیفه اخفا ده، دا لطیفه سر ده، دا قلبیه ده. دا لطائف دي، دا په زړه باندې ذکر دی، د هغې خپل ترتیب دی. هغه عامو کسانو ته مونږه کوشش کوو چې نه د عامو کسانو ته لساني ذکر ورکوو. نو دا چې کوم ملګرو دلته سلسله نقشبندیه کې بیعت کړی، نو هغه کاپۍ چې کومه مونږ ته ورکړې د هغې په آخر کې دې وګوري دا ذکرونه په هغې کې دي. نو دا کوم تبلیغ کې چې تاسو ته ذکرونه وښیي نو دا د یوې سلسلې دي. نو زموږ علما وایي بهتره دا ده چې تا بیعت وکړو نو د دې خپل بیعت دا ذکر کوه. البته چې ته فارغ شې، تا سره وخت ډېر وي، د دې دا ذکر د خپل پوره کو او هغه ذکرونه د هغې وخت د سره کوې، بلکل هېڅ نقصان پکې نشته دی. درود شریف هم پکې ډېر وایه. یو سړي ته چاته قسم ورکول یو ضروري کار باندې جایز دي که جایز نه دي، ته به قسم نه ورکړې، هغه به قسم کوي. یو سړی تا ته وایي هلکه تا دې زموږ پښتانه وایي تا دې قرآن وایي، هغه نه دي ویلي د زما دې قسمي یا والله د قسم خپل الفاظ دي. د پښتانه چې کوم وایي که قرآن ګو خدای ګو خبره پوه دا قسم نه دی، داسې بکواس دی، بے معنا ټکی دی. قرآن ګو قسم دا دی سړی چې زما دې د الله په ذات قسم والله داسې الفاظ وي عربۍ، بالله تالله دا الفاظ دي، دا نور ټکي د قسم نه دي. یو سړی تا ته وایي هلکه ستا دې قسمي، که تا تلفظ وکړو چې او زما دې قسمي چې دا کار ما کړی یا بیا کوم یا بیا نه کوم، دا طریقه جایز ده. د دې نه علاوه چې کوم دی نو هغه نور څه خبرې پکې نشته دی.